अस्सलामु अलैकुम मलगुरो परुन په اسلام آباد های کورټ کې د عمران خان یو ډیر اهم کیس کې ټرایلز چلیدلی دي یو ډیر اهم کیس کې تاریخ شوی دی چې په دې تاریخ کې جج صاحب یو عجیبه فیصله کړې ده چې دغه فیصله اوریدونه پس د عمران خان خور علیما خان هم یو ډیر زبردست بیان جاری کړی دی چې په هغه باندې هم په دې ویډیو کې خبره کو بل اړیاله جیل کې هم پرون د ملاقاتونو ورځ و چې یو ځل عمران خان سره بیا ملاقاتونه نه دي کړی شوی په سوجه باندې الیمین ګنڈاپور او د ټیم ملاقات یو ځل بیا عمران خان سره نه شوی نو پاغه باندې هم ډیټیل سره خبره کو ډیر اهم اپډیټس دي ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ پرون په اسلام آباد های کورټ کې د عمران خان یو ډیر اهم کیس کې سنوي و د هغه کیس ته چې په دې کیس کې عمران خان باندې 14 سال قید سزا خاطلې ده د عمران خان وکیلانو د عمران خان ضمانت د پر درخواستونه ورکړي وو چې موږ له عمران خان ضمانت راکړل شي خو هغه ضمانت درخواستونه باندې چې کله فیصله شروع شو نو یک عجیبه موړ مخه دراغو عجیبه موړ پکې داسې مخه دراغو چې دا کیس د عمران خان نیب سره دی لکه دا مطلب د عمران خان نیب مخالف چې کوم دغه دی هغه نیب دی نو نیب عدالت نه ټایم وغوښتو چې مونږه وکیل دی لپاره ارینج کوو مونږ بل وکیل ارینج کوو نو اوس هغه وکیل چې کوم سټیټمنټ ورکړی دی نو دې حواله سره ماهرینو مخکې ویلو چې راتلونکي چې کوم د عمران خان تاریخ وي نو کې وکیل دا خبره کوي چې زه نه وکیل دی هایر کړی موضوع د کیس نه نیم خبر مال ټیم راکړه چې په کیس باندې خبر شم نو ماهرینو چې مخکې کوم خبره کړې دا هغه بالکل حقیقت ثابت شوی دی ګورئ پرون چون کې چې کم کیسو په دې کې ډېر ایم ان ای ایم پی ای د عمران خان د پی ټی آی راټول شو په عدالت کې د لپاره چې په جج صاحب باندې پریشر واچي خو جج صاحب پریشر کې چرته راځي جج صاحب پی ټی آی نه بيخېړو پریشر کې نه راځي عمران خان په دې کیس کې چې کم د نیب د عمران خان چې کم مخالف پارټي دا غا نیب دی نو نیب نوې وکیل تعینات کړی دی چې وکیل صاحب جج ته وی چې ما دا کیس مکمل نه سټډي کړي او ما ته وخت راکړه چې زه مکمل کیس سټډي کوم نو غي نه پس په ځبیا په دې کیس کې دلایل ورکړم نو جج سے پدې کیس کې غیر معینه مدت د پاره دا کیس ملتوی کو لکه مطلب تاریخ پکې مونږ خولو چې د دې کیس په موږ دوباره په دې تاریخ باندې دوباره سنوي تاریخ پکې مونږ خولو غیر معینه مدت د پاره دا کیس چې کوم دی جج سے ملتوی کو جی چونکه عمران خان وکیلانو وی چې په دې کیس کې مونږ ته ضمانت راکړي کیس ته چلی خو ضمانت خو مونږ لرا کوي کنه کیس ته خیر د چلی مونږ برازو دلایل ورکو خو ضمانت راکړي علیما خان عدالت نه چې بهر وروته نو جج صاحبان جج صاحبانو حواله سره وی چې دا څنګه جج صاحبان دي د چې کوړ تلار شنو دا سوچ نه کوي چې مونږه دا کوسه لکه مطلب مونږ د عوام په ټیکس د عوام د ټیکس تنخواګانې مونږ اخلو او مونږ عوامو ته ریلیف نشو ورکولې نو دای چې ماسخوتن وای کوړ تلار شنو دای دا سوچ نه کوي چې دا مونږه کوسه بل چونکه عمران خان وکیلانو جج صاحب ته ډیر ذات منټ جاری وکړ چې مونږ په دې کیس کې کم از کم بل تاریخ خوراک کنه میاش پس راکې یو نیو میاش پس راکې خو تاریخ خوراک کنه خو جج صاحب غیر معینه مدت د پر دا کیس ملتوی کو تاریخ مولا نه ور کړي او د جج صاحب په خره چې کله دا کیس دوباره ری اوپن کیږي جی بل اډیاله جیل کې پرون د ملاقاتونو ورځ و چې الیمین ګنڈاپور هم نمونه ورکړو چې دا کسان به عمران خان سره ملاقات کوي خو بیا هم د جیل حکم دا کسان ملاقات ته نه دی پرې خو دي د حواله سره جاوید هاشمی ویلي دي چې عمران خان په جیل کې ډیر ظلم برداشت کو دومره ظلم سیاسي خلکو کې شام نه دی برداشت کړي څومره چې عمران خان برداشت کو نو دا ډیر اهم اپډیټس په دې ویډیو کې د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام